أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. سورة الأنفال ترتیب عثمانی نهم نمبر سورت دے. ترتیب نزولی اتاتیم نمبر سورت دے. نازل دے رستد سورت بقرینا. ولی عثمانی ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا سورت وضع کو دا رستد سورت الاعرافنا. رابطه مختصر دا مخی صورت کی بیان د انبیاء او چې توحید طرف ته دعوت ورکولو، او په دې صورت کې بیان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې اشاعت کوي توحید طرف ته بل جهاد په جهاد سره. مخی صورت کې امر او په اتباع د قران کریم، او په دې صورت کې هغه مؤمنان خی چې قران کریم ته وګږدي او د قران کریم په اوریدو سره پاغي باندې یو ير راش حالت راش. نو يسألونك تپوس کوي تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. سائلین سوق دي صحابه کرام، مسئولن هو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بدر کی غنیمتونه ونیولې شو، نوجوانانو ویل چې دا زمون حق دی، او مشرانو ویل چې ندی کې مونږ تاسو سره امداد کړی دی او زمون حق هم شته. نو اختلاف په منځ کې جوړ شو. نو يسألونك تپوس کوي تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الانفال په باره د مال غنیمت کې. لمن هي د چا د پاره دي دا غنایم؟ انفال د نفل نه زیادت ته وایي، ها نفل هم زیادت ته وایي. نو دا هم زیاتی مالی په دې سره قوت د مؤمنانو راش. قلت ورته وایا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الانفال دا غنایم چې دي لله خاص الله لره دي، والرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم لره. بس دی چې چرته خوخوي تقسیم یالتا د دې خوخه ده. فتقوا الله پس ویریږئ د الله نه، خیانت مکوئ په مال د غنیمت کې. واصلحوا جوړ کړئ ذات بینکم، معنا حال الذي بینکما، حال هغه چې د په منځ تاسو کې دا خپل منځنی حال جوړ کړئ، دا اختلافات ختم کړئ. لویه خبره دا ده. واطیعوا الله، اطاعت د الله تبارک وتعالی وکړئ، ورسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. ان کنتم مؤمنین، کچره تاسو مؤمنان. اوس نو مؤمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت نه کوي، د الله مخالفت نه کوي. مؤمن څوک دی؟ اصلي مؤمن خی تاسو د ایمان صفات خی. انما المؤمنون، یقینا مؤمنان حقا الذين کسان دي اذا په هغه وخت کې ذکر الله چې یاد کړي شي اله العالمین، وجلت من خافت یریږي قلوبهم زړونه لري. خوف او وجل مینس کې فرق دا دی. خوف هغه یاره ده چې په هغې کې ظاهري وجود باندې اثر نه وي، او وجل هغه یاره ده چې په هغې باندې ظاهر وجود باندې رړق او ړچ ولګي، لکه ماشوم چې ویریږي او رب پې راشي، دې ته وجل ویلی کېږي. نو واذا تلیت، کله چې لوستلی کېږي علیهم په دې مؤمنانو باندې آیاته آیاتونه د قرآن کریمه، زادتهم زیاد کی دی لرا دا آیاتونه ایمانا د جهت د تصدیقا د جهت د تصدیقنا، و یقینا او یقینا یعنی قویت ایمانهم مضبوط شي ایمان د دی، وعلى ربهم او پر خپل باندې یتوکلون دی توکل کوي. نو انما المؤمنون، یقینا مؤمنان حق سوق دی الذين کسان دی یقیمون الصلاه چې قائمي منزل را، ومما بعد دا عملنا رزقناهم چې ورکړي مونږ دی لرا، ينفقون خیرات کوي. نو دا مؤمنان دي. رب کریم فرمایي اولئک دا کسان دا کوم صفات چې بیان شو، هم المؤمنون، هم دی مؤمنان دي حقا په حق باندې، لهم دی د پاره درجات درجې دي عند ربهم پنځ درب دي، ومغفرة نو بخنه ده، ورزق نو رزق دی کریم نیک. خا کمال کسرنګا نو تقدیر لګو دی آیات سره د معلقاتونه دی. تقدیر لګو الانفال ثابته لله وللرسول، دا غنایم چې دی ثابت دی الله او د الله رسول لرا. وان کرهو کچری دی بد غنی، کمال لک سرنګ اخرجک وستله تعالی ربک ربستا من بیتک د کور خپلنا بالحق په حقین په حکمت باندې. هو ان فريقا من المؤمنین، یقینا یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو لکارهون خامخابت غنون کی دی. الخروج دی خروج لرام عبد الله ابن عباس وی من الفقر لا من المخالفه،
د فقر د وجنه نه د مخالفت د وجنه. نو دغه سي انفال چې دي هم ثابت دي. وان کرهو لکه چې دي بد غني لکه کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فريقا من المؤمنین لکارهون بد غنون کی دي. هم دغه سي د انفال هم حق دي. یجادلونک فهلكون د دي کی یعنی کارهینو کی د بد غنونو کی جګړې کوي تا سره. یجادلونک جګړې کوي تا سره فی الحق و فی القتال په قتال کې بعد ما رست داغینه تبینا چې واضح شوی دی دی لرا سبیان ستا یعنی ان النصر لهم چې دا امداد دی سره دی. نو یجادلونک مجادلتن جګړې کوي تا سره دی په جګړو کولو سره کانما لک چې دی یساقون راخکلی شي الی الموت مرګ لرا لکه مرګ ته چې سړی راکاږي. نو داسې بد ګڼي دي لشدت کراهیتهم القتال د وجه د شدت د بد ګڼلو د قتال نه لکه گویا که کانما لکه دی چې دی یساقونه راخکلی شي دي الی الموت مرګ لره. نو دا ستا خروج داسې بد ګڼي جهاد ته لکه مرګ ته چې سړی راکاږي. وهم او حال دا دی چې دی ینظرونه دی ګوري دی مرګ لره عیاننا داسې بد ګڼي. وَإِذْ مَانَ وَذْكُرْ یاد کا یعدکم چې واده وکړه تاسو سره الله والله پاک احدى الطائفتين احدى الفريقين یو د دې دو ډولونه دو فریقونو نه انها یقینا چې دا لکم تاسو د پاره وي. یو د دې دو ډولونه دا به تاسو د پاره وي. یو عیر ډروا بل نفیر. عیر کوم یو ډلې ته ویل کېږي دا تجارت لخ کرته وي او نفیر د جنگ لخ کرته وي. الفريقين احداهما ابو سفيان مع العير. یو د دین ابو سفیان چې د عیر ډلې سره د تجارت والا ډلې سره. والاخرى ابو جهل بل ډله چې ابو جهل کمانډر او مع النفیر نفیر سره نه جهاد د جنگ لخر سره ابو جهل. نو عیر تجارت والا لخر او نفیر د جنگ لخر ته ویل کیږي. نو بری تعالی وعده کړی و تاسو ته چې یو د دې ډول ډولونه به دا تاسو د پاره تاسو به غلبه حاصلوي په دې باندې. وتودون محبوبه غنال تاسو دا خبره ان غیر ذات الشوکه دا چې وی تاسو ته غیر د ازغو والانا یعنی غیر د سلا والانا تکونو چې شي لکم تاسو د پاره دا تاسو محبوبه غنلا. هو یرید الله اراده لري بری تعالی یحق الحق چې ثابت او ښکارا کی حق لرا احقاق د حق کی بکلماته په کلمو خپل باندې یعنی هغه کلمې چې موافق د کلمو چې لیکلو په لوح محفوظ کې ثابت کی ښکارا کړی بری تعالی بکلماته په موافق د هغه کلمو چې لیکلو لوح محفوظ کې د لیکل شي چې تاسو به د جنگ لخر سره مخامخ کیږي. دا لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. بل دې د پرا ويقطع چې پری کې بری تعالی دابر الکافرین جړل د کافرانو بیخ د کافرانو. نو ځکه تاسو مقرر کوي په قتال د نفیر باندې د جنگ لخر باندې مقرر کوي دا ویا کافرانم چې مردار کم. بل دې د پرا لیحق الحق چې ثابت او ښکارا کیلا حق لرا. نو امرکم بقتال نفیر امر کو پتاسو باندې جنگ د نفیر. ويبطل الباطل او باطل کی باطل لرم یعنی محو کی. ولو کرہ المجرمون اگر که بد غنی دي کار لرم مجرمان یعنی المشركون مشرکان. واذکر یاد کا وخت اذ پاغه وخت کې تستغیثون تطلبون چې طلب د مدد کولو تاسو تستغیثون تطلبون چې طلب د مدد کولو تاسو ربکم در تاسو نه فاستجاب پس قبول کا رب کریم لکم تاسو له هاذ الدعاء دا دعا طلب د مدد دعای قبول کا. نو رب په دې طریقه باندې انی بانی رب کریم فرمای چې زه ممدکم مدد کوم تاسو سره بالف پزرو من الملائکه د فرشتونه مردفین په حال کون د فرشتو کې چې یو بل پسې برا کوزیدون کې پیدر پیرا کوزیدون کې یعنی بازي پسې. وما جعله ندګر ذل بری تعالی هودی امداد لرا بالملائکه په ملائکو سره دا نزول الملائکه نه دی ګرځولې بری تعالی الا مگر بشرا معنا بشارتن یو زیره ده. وی البته دا امداد چې راځي دي کې مؤثر حقيقي اله غنې ګوره
ولتطمئن بل دې دپاره چې مطمئن شي به په دې باندې قلوبکم زړونه ستاسو ګورې مؤثر حقیقي اله دی ګورې په دې مدد کې ومن نصر نه دی در حقیقت نه دی ومن نصر نه دی دا امداد ومن نصر در حقیقت نه دی دا امداد الا مگر من عند الله د جانب د الله نه دی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى عزیز زورور ذات دی حکیم خاوند حکمت دی اوس دویمه طریقه د امداد خیا د ګرمۍ په موسم کې باران کول سم جنگ ته جوړ شي او د ګرمۍ په موسم کې په شګه باندې چې باران وشي نو بیا خپې نه خویږي نو ستاسو قدمونه مې مضبوط کیلاوي او بلدی باندې یو پرکالی راغه خوب یې وکړو لږ شانتي سم دا ستړتیا ترېنه ختمه شوه نو یاد که هغه وخت یغشیکم چې واچول اله العالمین یغشیکم معنا چې واچول اله العالمین په تاسو باندې نعاس پرکالی ته وایي یا النوم الخفیف هغه خفیف خوب ته ویل کېږي نعاس پرکالی ولې امنتن د پاره د امن داسې امن منه چې دا حاصلو من الله د جانب د الله نه وينزل هو اله العالمین چې نازلولو علیکم پتاسو باندې من السماء د اسمان نه من السماء د اسمان نه مان اوبه یعنی باران صد پاره وبنازل یطهرکم نه د پاره چې پاک کی تاسو من الاحداث والجنابت د احداث او د جنابتنا به پر باران سره ويذهب لريك عنكم تاسو نه رز شیطان پلیتی د شیطان یعنی وسوسه د شیطان چې تاسو ته وسوسه چولې و چې څنګه بجن کوه وليربط بل د پاره چې قوت واچي بری تعالی قلوبکم پزړو تاسو باندې وليربط ظاهری معنی لفظي معنی دا ده چې و تړي اله العالمین پزړو تاسو باندې پټه د صبر ويثبت مضبوط کی محکم کی به پر باران سره الاقدام قدمون تاسو زکه چې به شګه کیونه خوېږي تاسو قدمون تاسو نه خوېږي اذ یاد کا هغه وخت یوحي چې وحي وکړه ربک ربستا الى الملائکه فرشتگان وتا بان قولوا للمؤمنین چې فرشتگان وای مؤمنان لرا انی یقینا چې ماکم تاسو سره په مدد سره اے فرشتو فثبتوا الذين پس مضبوط کړه هغه کسان محکم کړه هغه کسان امنو چې ایمان راوړل بل لوی امداد دا او سولقي زره چې وا بچومزه الله وای فی قلوب الذين پزړو دا کسانو کفرو چې کفر کړه دي الرعب روبا د تیغت په صورت کې فضربوا پس وهي دلرا رب کریم فرمای فوق الاعناق د پاسه د سټونو وضربوا وهي منهم درينا كل بنان هر بند بندونه په وهي ټوټه کیا فوق الاعناق پاسه د سرونو اکرمه سی وي الرؤوس دا سرونه تینه وهي لانها فوق الاعناق زکه چې دا سټونه د بروي نو دا سرونه تینه وهي د کافرانو مشرکانو نه وضربوا وهي منهم درينا كل بنان هر بند بندونه وهي ټوټه کوي رب کریم فرمای ذالک العذاب واقع بهم دا عذاب ولی واقع شو بانهم یقینا دی چې شاق الله خالف الله مخالفت د الله کی دا کافران ورسوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن یشاقق الله سوک چې مخالفت د الله ورسوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا نو لا يقدس سزا شنو فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى شدید العقاب سخت عذاب ورکون کړي ذالکم دا عذاب تاسو چې فذوق پس وسکه هودي عذاب لرا په دنیا کې وان للکافرین یقین د پاره د کافرانو عذاب نار عذاب د اور د جهنم د په آخرت کې